عمران خان سره پاډیاله جیل کې اهم ملاقاتونه شروع دي او عمران خان ډیر زر رها کېدو والده. عمران خان ته څه آفر شوی دی مکمل تفصیل در سره شریکوم. عمران خان د هغه آفر جواب څه ورکړی دی اوس پورې موجوده څه صورتحال دی. بل د بشرا بیبي د گرفتاری هم خطره ده. بشرا بیبي احتجاج کې شامل کېدو نه پس پی ټی آی مکمل پلان بدل شوی دی. د پی ټی آی د احتجاج پلان مکمل بشرا بیبي چینج کو. بشرا بیبي احتجاج کې شامل کارکنانو ته کم موټیویشن ورکوي په هغه هم خبره کو. بشرا بیبي ویلي دي چې مونږ به اډیاله جیل ته ځو د ډي چوک نه پس عمران خان ته به رهایی ورکو. عمران خان به رها کو او د احتجاج فیصله به عمران خان کوي. اور اخیری وخت پورې بعد د عمران خان لپاره جنگ لړاو کارکنانو ته هم ویلي دي چې زه به اخرنی سا پورې تاسو سره موجوده یم خو تاسو مالا سات راکړئ. اوس پورې څه تفصیلات در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. اډیاله جیل کې عمران خان سره بیرسټر گوهر اور بیرسټر سیف ملاقات شوه دی. دا ملاقات شیډول شوه نو بلکې د ملاقاتونو ورځ هم نه او دا ملاقات اچانک شوه دی او د دې ملاقات کېدل نه دا خبره ثابتېږي چې عمران خان ته د خبرې آفر شوه دی او سناسه په بیک اینډ باندې سناسه بیک سټیج باندې سناسه پټي خبرې روان دي او دا ملاقات تقریبا 1.5 غنټه جاری او ساری و. صحافي عارف حمید دا خبره کوي چې عمران خان ته غټ آفر شوه دی خو عمران خان جواب ورکړی دی چې ډیل با په یو صورت کې هم نه کیږي تر څو چې زموږ مطالبات نوي منل شوی تر هغې به مذاکرات نه کیږي. عمران خان 3 مطالبات دي. یو مطالبه خدا را چې د پاکستان کم آئین دی او کم قانون دی د هغې بالادستي دی شي او 26وي آئینی ترمیم چې کوم حکومت کړی دا د ختم کړی شي. دویمه مطالبه دا چې په جیل کې څومره هم د پی ټی آی کارکنان یا لیډرشپ موجود دی هغه د رها کړلی شي. او دریمه مطالبه چې کومه دغه هم د عمران خان واضحه مطالبه را کچرې دغه 3 مطالبه د عمران خان نه منل کیږي. عمران خان ولا ویلي چې مطالبات تر څو نوي منل شوي تر هغې به احتجاج نه ملتوي کیږي. بل ذرایع دا خبر هم ورکوي چې عمران خان به بنګاله ته منتقل کیږي. مطلب پی ټی آی ته دا آفر شوی دی چې موږ به عمران خان بنګاله ته منتقل کو خو تاسو دا احتجاج کینسل کړئ. خو پی ټی آی په دې خبره یریږي چې اسنه موږ احتجاج هم کینسل کو او د عمران خان بنګاله ته یا منتقل کی او منتقل کېدو نه احتجاج کینسل کېدو نه واپس اډیاله جیل ته بوزي. نو په دې خبره باندې د پی ټی آی لیډرشپ یریږي. دینه علاوه بیرسټر گوهر ویلي دي چې د احتجاج کال عمران خان خپل ورکړی دی. دا فائنل کال دی او د دې فیصله به عمران خان په خپل کوي. احتجاج کله کینسلېږي کله ختميږي دا فیصله به عمران خان کوي. او عمران خان ویلي دي چې تاسو خپل احتجاج جاری او ساری وساتئ. بیرسټر گوهر ویلي دي چې زموږ مذاکرات هم روان دي چې سب پیشرفت مذاکراتو کې راځي نو بیا به هغه خبرې موږ میډیا سره شریکي کوو. بل د بشرا بیبي د گرفتاری خطره هم ده. دا ځکه د بشرا بیبي د گرفتاری خطره ډیره زیاته شوه چې بشرا بیبي په احتجاج کې شامل شوه او احتجاج لیډ کول په خپل شروع کول او احتجاج کې شامل کارکنانو ته موټیویشن هم بار بار ورکوي. هغه په دې خبره باندې قائل کوي چې تاسو ما سره یو ځای اوسئ او موږ به عمران خان رها کوو. د پی ټی آی لیډرشپ هم په دې خبره یریږي چې بشرا بیبي هر څه خپل لاسونو کې ایښتلي دي. بشرا بیبي ویلي دي چې تر هغې به احتجاج جاري وي چې تر څو عمران خان رها شوی نه وي او احتجاج به موږ اډیاله جیل له هم وړو. اډیاله جیل نه به عمران خان رها کوو. بشرا بیبي کارکنانو ته دا حوصله هم ورکوي چې تاسو ما سره یې زه به تر اخر سا پورې تاسو سره ولاړ یم. د عمران خان دپاره به جنګېږو اخرني سا پورې او تاسو ما سره اوسئ. جي بل دې حوالې سره شهباز ګل هم ټویټ کړی دی چې کارکنان دې د بشرا بیبي حفاظت یقیني وګرځئ او بشرا بیبي ته د حفاظت ورکړي ځکه د هغې د گرفتارۍ غټه خطره ده. او نورې قافلې چې کومې دي هغه هم ډېر ګڼ تعداد کې اسلام آباد طرف ته روانې دي. د ټولو قافلو کچرې غټ راوند فیګر مونږ راوچت کو نو تقریبا 4-5 لک کسان چې کم دي عوام چې کم دي راوتی دي اسلام آباد طرف ته روان دي. اسلام آباد کې هم قافلې تیارې ناستې دي. هغه قافلې هم د پی ټی آی چې کم احتجاج قافلې دي هغې سره یو ځای شوي دي او حکومت چې کم بیګا هم شیلنګ شوی دی. بیګا په 26 نمبر کې د اف سی او د پی ټی آی چې کم احتجاج کې شامل کسانو د هغې خپلو کې مقابله هم شوې ده چې بیا د پی ټی آی کارکنان کامیاب شوي دي او اف سی هغه چې کم بیریر او هغه پار کړی دی د اف سی هغه کم رکاوټ او هغه بار کړی په 26 نمبر کې او مخکې ډي چوک طرف ته هغه پرمختګ روان کو. جی نو د پی ټی آی چې کم کارکنان دي د هغه حوصلې بلند دي او په فائنل کال باندې راوتی دي او تاسو به ویژوال هم کتلی وي چې د پولیسو گاډي هم د عوامو قبضې ته راغلي دي. جی په دې ویډیو کې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.